الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. دا سورة حج آیات نمبر 8 دی. بعض خلق مناظره کوي په باره کې د الله یا د الله د دین د اسلام بغیر د علم، بغیر د هدایت، بغیر د الله د قرآن، د هغه قرآن چې د هغه رڼا باندې جهالت لرې کیږي او رڼا پر راځي د دین اسلام. نو زما ورونو دغه شیعیګان سنیان بیا په سنیانو کې حنفیانو، شافعیانو، مالکیان، انبلیان، بیا په دیوبندیانو کې حیاتیانو، مماتیان او دغه راکم پنجپیریان او دغسې د حنبلیانو ډله اهل حدیث چې په هغو کې شپېته ډلې دي او په دیوبندیانو کې اویا اتیا ډلې دي، په بریلیانو کې اویا اتیا ډلې دي. دا مناظرې کوي بې له علم. زما ورونو رب کائنات ارشاد دی چې ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادلو چې دی مناظرې کوي، بحثونه کوي فی الله د الله په باره کې، د الله په دین اسلام کې بغیر علم، بې له علم نسته ورسره، بس د خپلو اکابرینو، د امامانو، د مذهبو، د اکابرینو، د بزرگانو، د تبلیغیانو منګړتې کیسې هغه خلکو ته بیانوي. ولا هودن بغیر د هدایت نه چې الله قرآن کې وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ولا کتاب منیر. بغیر د کتاب د الله د قرآن نه منیر چې هغه رڼا والا دی. نو زما ورونو باید چې موږ د الله په قرآن باندې فیصلې وکړو، د الله قرآن تر خلکو پورې ورسوو. مناظرې کول د نن سبا د مسلک پرستو دا د الله د دین څخه لرې خلک دي. الله وایي افلم یسیروا فی الارض، څه دوی نه دي ګرځېدلي دا مسلک پرسته شیعیګان، سنیان، دیوبندیان، بریلیان، پنجپیران فی الارض د الله په ځمکه کې فتکون چې وي دي لهم د دې لپاره. الله وایي فتکون دي لهم د دې لپاره قلوبا زړونه شته یعقلون بها چې په هغه سره دوی پوسي، او آذان یا غوږونه یسمعون بها چې په هغه سره دوی واوري. الله وی فإنها پس بشکا بلا شبه لا تعمل ابصار رندی نه دي د دې سترګې، ولکن تعمل قلوب لیکن د دې زړونه ړانده دي. په دغه عقل زړه سره سوچ نه کوي، فهم نه کوي. التي هغه زړه فی صدور چې د دې په سینو کې دي. نو زما ورونو دا مناظرې چې دا مشرکان کوي، دا مسلک پرسته کوي، دا د الله د دین څخه اټکر. زما ورونو باید چې موږ د الله په قرآن کې
د الله پر قرآن سوچ وکړو والذین هغه مسلک پرسته هغه د بزرګانو منګړتې کیسې بیانول والا تبلیغیان د هغه رقم صیفیانو پنجپیریانو الیادیس بریلیان هر هغه ډله والذین هغه کسان سعوا دوی کوشش کوي فی آیاتنا الله زموږ په آیاتونو کې معاجزین چې دوی عاجزه کې کمزوري کې د الله قرآن په خپلو روایاتو سره په خپلو اقوالو سره د خپلو امامانو په اقوالو سره الله دا خلک د ازما آیاتونه کمزوري کوي اولئک دغه خلک د اصحاب الجحیم دا خاوندان د اور دي مشرک مړ دي پاتاله ورځي مشرک مور ده د هغه دپاره بخښنه غواړي الله وایي چې چا بخښنه وکړه دا مشرک کو کافر دی دا پر دین پیسې اخلي دا د دوی زه د انبیا وارث دا د انبیا وارث نه دی تعویذونه کوي خوردې اخلي چاشتونه ورکوي مریدان دي چستیا ده قادریا ده پر پلاني زما ورونو باید دغه خلک هر هغه څوک د الله د قرآن په مقابل کې د الله قرآن دوی کمزوري کوي کوشش کوي الله دا خلک جهنمیان دي زه به جهنمي نو الله پاک دې موږ ته توسط فکر راکړي چې د الله قرآن زده کړو او تر بل پورې ورسوو